ابو داود شریف کی کتاب الحدود کی روایت موجود ہے تاسو لک په غور سره وګورئ او وورئ پیغمبر خدا مسجد نبوی شریف کې صحابي راغی و یا رسول الله بیګا ډیر لوی ظلم شوی پیغمبر خدا وایسه ظلم شوی و یا رسول الله بیګا چایو زنانه قتل کړي د هغه زنانه دوه ماشومان بچ دي د ملغلرو په شان ښایسته دي د هغه زنانه په غېږ کې په وینو کې لت پت پراته دي یا رسول الله هغه ماشومان د مور په غېږ کې پراته دي پوهېږي نه زنانه چا په ظلم سره وجلې مړه پراته ده پیغمبر پاک حیران شو وی ویل او صحابو دا زنانه چا وجلې ده چا هم آواز نه کولو پیغمبر خدا یو ځل آواز وکړو په دویم ځل یې آواز وکړو چې په دریم ځل یې آواز وکړو په سترګو باندې یو نابینه صحابي پاڅېدو وی یا رسول الله دا زما امي ولده ده دا دوه ماشومان ترې زما پیدا دي دا دوه د ملغلرو په شان ګلالي دا زما بچ دي یا رسول الله دا زنانه زما ښځه ده وجلې هم ما ده پیغمبر خدا ورته وی ولې دې وجلې وی یا رسول الله بېګا د شپې ستاسو په شان کې ګستاخي وکړه ما ورته وویل توبه وباسه ګستاخي دې وکړه د پیغمبر په شان کې دې بېعزتي وکړه شا په سر توبه وباسه توبه یې نه ویسته په دوباره یې بیا ګستاخي وکړه یا رسول الله زما جذبات بې قابو شول زما احساسات بلند شول جذبات مې کنټرول کې را نه غلل لاس کې مې خنجر و هغه زنانه مې په ګېډه کې ووهله تر هغې مې وهله چې تر څو مې مرداره کړې نه وه یا رسول الله دا مې ستاسو عشق او محبت کې وجلې ده زما ښځه ده خو ستاسو ګستاخه ده او ما ووجله پیغمبر خدا دې صحابي ته خدا هم نه وایي چې تا خو قانون په لاس کې اخیستی زه خو مدینه کې موجود یم مفتي اعظم زه یم قاضي زه یم حکمران زه یم مشر زه یم پیغمبر شته نبوت شته پیغام د نبوت شته ریاست شته حکومت شته قانون شته عدل او انصاف شته پیغمبر خدا دې صحابي ته خدا نه وایي چې تا قانون په لاس کې اخیستی دی پیغمبر خدا چې پوه شو چې دې زنانه ګستاخي کړې واقعي ګستاخي کړې پیغمبر خدا په منبر رسول ودرېدو اعلان یې وکړو او د مدینې خلکو ته وایم خبردار د زنانه وینه تویه شوې ده چا چې د نبوت ګستاخي وکړله د هغه سزا به دا چې سر به یې د تن نه جدا چې سبا ته د قیامت په ورځ باندې د نبي علیه الصلاة والسلام سره مخامخ کېږو سترګې به مو اوچتې وي په حوض کوثر به ورته ویلی شو د الله پیغمبره زما نور عملونه ډېر کمزوري وو لیکن یو عمل مې کړی په هغې راته فخر دی د الله پیغمبره کله چې دنیا الکفر را جمع شوي دا دیني مدرسې دا دیني مرکزونه دا دیني اهل حق علما قاریان حافظان یې کمزوري کول د دې استحصال یې کوو دوی ته د یو مزدور نه په کم نظر کتلی کېدل د الله پیغمبره ما په هغه وخت کې د خپل بچي د خولې نړۍ راخیستې وه ما د دیو سره نیمه کړې وه ما پکې دیو شریک کړی و د الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د خلیل الله د سوځولو کوشش کېدو د الله پیغمبره ما په هغه وخت کې د کربوړي کردار نه و ادا کړی ما په هغه وخت کې د هغه مارغه کردار ادا کړی و چې په خوله کې به اوبه راوړي او په اور به یې راشیندلي د الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو په هغه وخت کې د وخت د نمرود د ملګرو په صفونو کې نه ولاړ زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په صفونو کې ولاړم زه د وخت د فرعون د ملګرو په صفونو کې نه ولاړ زه د وخت د موسی د ملګرو په صفونو کې ولاړم زه د وخت د دغه ظالمانو د دغه جابرانو د دغه مدرسې جومات ګیري پګړۍ او د شملي دشمنانو په صفونو کې نه ولاړ د الله پیغمبره د ستا د دغه وارثانو د دغه عالمانو د دغه قاریانو حافظانو چې د زمانې ظلم جبر یې منلی مشکلات یې قبول کړي تکالیف یې قبول کړي د زمانې ظلم جبر یې برداشت کوو په ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله د دغه مهنګایۍ په دور کې په 10-15,000 روپۍ تنخوا باندې ګزاره کوله د الله پیغمبره زه ستا د دغه وارثانو زه په صفونو کې ولاړ وم الحمدلله تکبیر تکبیر علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام تکبیر ودرېږو به ورسره انشاءالله ملګرتیا به کوو ورسره انشاءالله د چا چا را سره وعده چې د دې علماو سره به ودرېږو هغه دا دواړه لاسونه پورته کوي وعده ده که نه انشاءالله د دې علماو سره خو به ودرېږو که نه انشاءالله وعده ده که نه انشاءالله الله دې د عمل کو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب